د صوبه خیبر پختونخوا د سلسله قادریه زاهدیه جنیدیه یو عظیم پیشوا یو روحانی ہستی شیخ المشایخ سلطان المشایخ جنید ثانی بحر معانی نائب غوث العظم دستگیر سے غوث الزمان حضرت سیدنا و مرشدنا قطب الاقطاب حضرت الشیخ جنید پشاوری بابا مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ چې هغه په دغه شوال کې په 1162 هجری کې دنیا نه پرده فرمایلی و. حضرت شیخ جنید پشاوری بابا مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ زمنګ په سلسله قادریه قلندریه او ویسیه کې د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم نه بعد چوکته شینو 23 نمبر مرشد دی زمونږ او زمونږ د شیخ او مرشد د حضرت خواجه سید مجوب قلندر رحمت الله تعالی علینا برچ وکته شي نو دوی مبارک زمونږ بیا 9 نمبر مرشد راځي. حضرت شیخ جنید پشاوری بابا مبارک رحمت الله تعالی علیہ په سلسله قادریه کې زمونږ مرشد دی زمونږ شیخ دی زمونږ پیشوا دی. حضرت شیخ جنید پشاوری بابا مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ ولادت با سعادت په 1069 ہجری کی شوی په 27 رجب باندې او د جمعرات ورځ و د جمعې مبارک شپه و د تهجد په وخت کې دغه مبارک پیدا شوی دی ګور او د دوی مبارک وفات 1162 هجری د عبدالحلیم اثر سے مطابق د دوی وفات 1162 هجری و او د عبدالحلیم حسر سے مطابق د دوی عمر مبارک 93 یا 97 سال راضی او د حضرت مولانا فقیر سید امیر شاہ قادری گیلانی سے رحمت اللہ تعالی علیہ چې د دوی سوانح لیکلی دي دا غي مطابق د دوی عمر 127 سال بیا تقریبا چې راضی. حضرت شیخ المشایخ شیخ جنید پشاوری بابا مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ اصلی نوم حضرت فیض محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فیض محمد رحمت اللہ تعالی علیہ او دا مبارک مخ کے سپاہیو فوج کے نوکرو بیا دوی مبارک بخارا ته تشریف روړو او د شاه نقشبند د بهاءالدین ذکریا صاحب رحمت الله علیه په اولاد کې علماء او مشایخ د غینه تربیت حاصل کو. د زاخیل چې کم میاګان دی او د کاکا سے مبارک رحمت الله تعالی علیه چې کم اولاد دی هغه د خبره په خپل کتابونو کې ذکر کړی دا چې د حضرت شیخ جنید پشاوری بابا مبارک رحمت الله تعالی علیہ د والد سے مبارک نوم حضرت سید فخر الدین چې هغه په سید افضل بابا رحمت الله علیہ باندې مشهور او د سید فخر الدین بابا رحمت الله علیہ والد سے مبارک د سید عبدالحلیم بابا رحمت الله علیہ چې هغه په حلیم ګل بابا رحمت الله علیہ باندې مشهور او دا سید حلیم گل بابا رحمت اللہ تعالی علیہ والد سے مبارک بیا حضرت شیخ رحمکار کاکا سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نو دا غي مطابق شیخ جنید پشاوری بابا مبارک رحمت اللہ علیہ دا کاکا سے نسے دی پدرے مپیڑائی کی. حضرت شیخ المشایخ شیخ جنید پشاوری مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ بہترین عالم دین بہترین حافظ قرآن د دې د استاد محترم نوم چې بی مبارک چا سره حفظ کړو قرات کړو حضرت مولانا قاری شیخ محمد تیمور سہروردی رحمت الله تعالی علیہ چې دوی مبارک د دې نزد کړو کړه
او د وخت یو بهترین نامور قاری د دینه جوړ شوی چونکه د حضرت شیخ جنید پېښوري بابا مبارک رحمت الله تعالی علیه پیدائش په سند حیدرآباد کې شوی نو د ابتدایي تعلیم الته د علماو نه حاصل کړو او بیا په نقشبندیه سلسله کې د حضرت پیر طریقه د رهبر شریعت حضرت میاں عبدالحی سندھی رحمت الله تعالی علیه چې دا سید حبیبی علوی سرهندی سندھی رحمت الله علیه باندې مشهور نو دینه په نقشبندیه کې اول بیعت کړي دی ګوره حضرت سید میاں عبدالحی سندھی رحمت الله تعالی علیه نه حضرت شیخ جنید پېښوري بابا مبارک رحمت الله تعالی علیه په نقشبند کې اول بیعت کړي دی یو لسکاله دوی د خپل مرشد دغو کو خدمت وکړو یو لسکاله بعد حضرت شیخ سید عبدالحی سندھی رحمت الله تعالی علیه ورته خلافت ورکو د خلافت نه بعد دوی د سفر سامان اتړلو او ملتان ته تشریف وروړو بعض کتابونه لیکي چې دای په قادریه سلسله کې چې د کم عظیم هستین بیعت کړي دي نو دا د حضرت شیخ عبدالحی سندھی رحمت الله تعالی علیه پیربیو وای دای د خپل مرشد د پیربی نه بیا په قادریه مبارکه کې بیعت کړي دي نو په ملتان کې دی د حضرت شیخ قطب الاقطاب غوث الزمان حضرت شیخ احمد داودزئی الملتانی رحمت الله تعالی علیه په پاکو لاسونو مبارک ماندي په سلسله قادریه مبارکه کې بیعت شو او دغه د قادری مبارک د شیخ او د مرشد د خپل خدمات دی وکړه سمخکینه تجربه او رهنمایي ورته حاصله و په تصوف باندې پیو نو د حضرت شیخ جنید پېښوري مبارک رحمت الله تعالی علیه ته هم د حضرت شیخ احمد ملتانی داودزئی رحمت الله تعالی علیه په قادریه مبارکه کې خلافت ورکو او بعض کتابونو کې اشته ذکر د دې مبارک متعلق چې دوی خپل مرشد په خپل غدای هم کینولو چې بعد الوفات به زما په غدای ته ناشته او ته به زما غدای سنباله او د دې په سوانحو کې دا هم راځي چې حضرت شیخ جنید پېښوري بابا مبارک رحمت الله تعالی علیه په سلسله نقشبندیه کې د حضرت شیخ محمد یحیی المعروف اٹک حضرت جی بابا رحمت الله تعالی علیه دینه په نقشبندیه کې تجدید د بیعت هم کړو ګوره اٹک حضرت جی سے مبارک رحمت الله علیه تاسو ورته تلیه نو شیخ جنید پېښوري بابا مبارک رحمت الله علیه د دینه په نقشبند کې دوباره تجدید د بیعت هم کړو حضرت شیخ جنید پېښوري بابا مبارک رحمت الله تعالی علیه ډیر مجاهد هستی و ریاضات او مجاهداتو کې با کمال مبارک قائم الليل یعنی د شپې رب ته ولاړه ډیر زیاته کوله روزدار ډیر زیاتو د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم په سنت مبارک باندې به کلک عمل کولو حضرت شیخ جنید پېښوري بابا مبارک رحمت الله تعالی علیه چې کله پېښور ته تشریف وروړو نو پېښور کې چې کوم ځای کې دی تشریف وروړو الته دوا د کجورو بوټیو او ورسره بارانی او طالب هم او د دې په خوا کې د خپل خیمه ولګوله او وړو کې شان جمعات ورسره جوړ کو حضرت شیخ جنید پېښوري مبارک رحمت الله تعالی علیه په هغه خانقاه کې په هغه خیمه مبارکه کې بد الله تعالی ذکر اسکار کولو د هغه وخت څونه مسلمانانو هغه بم راتلو د باباجي سے مبارک رحمت الله علیه نه به دعا غستله دنه به ذکر غستلو د مبارک بو ته د دین اسلام تبلیغ کولو او کتابونه لیکي چې مسلمانان خو پرېدا نور د مذاهب او خلق پر اتلو د باباجي سے مبارک رحمت الله علیه به ډیر زیات احترام او ادب کولو حضرت شیخ جنید پېښوري مبارک رحمت الله تعالی علیه خانقاه او د ذاتی مکان د ذاتی ځای چکمو
دا محله پحمن پټونی اندرون یا کتوت کې دا موجود و هغه وخت کې. حضرت شیخ جنید پشاوری مبارک رحمت الله تعالی علیه تبرکات د دې د لور مبارک د دې د بچي مبارک د طرف نه چې کوم اولاد دی هغه کر اوسم شته دی او د دې یو نسې دی جناب عبدالقیوم صاحب رحمت الله تعالی علیه چې د هغې په کور کې اوسم د حضرت شیخ جنید پشاوری مبارک رحمت الله تعالی علیه بالغ مبارک او د هغې تختپوش مبارک حسم شته دی ګوره او په هغې باندې او ماغه شان چې کوم دی دغه دواړه تبرکات تر و تازه دي 300 کاله د دوی مبارک تقریبا چې کېږي او ماغه شان تختپوش سالم پروت دی او خلک پې راځي تبرکن نفلونه پې کوي ګوره. الله دې دغه موقع زموږ هم نصیب کړي چې موږ هم پې نفل ادا کړو. حضرت شیخ جنید پشاوری مبارک رحمت الله تعالی علیه په قادریه مبارکه کې چې عظیم خلیفه او د هغې نه بعد د قادری مبارکې چا چې ډېر لوی خدمات کړو حضرت پیر طریقت د رهبر شریعت حضرت شیخ حافظ محمد صدیق المعروف بشونئی بابا جی سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت بشونئی بابا جی سے مبارک رحمت اللہ علیہ په بونیر کې آرام فرما دے د حضرت پیر بابا مبارک رحمت اللہ علیہ دربار سر په خوا کې دا په قادریه مبارکه کې زمونږه هم مرشد دی او دا په چشته مبارکه کې زمونږه هم مرشد دی. زمونږ سره الحمدلله دو واسطو باندې تعلق ته ګوره. د حضرت شیخ جنید پشاوری مبارک رحمت الله تعالی علیہ نا شاہ عبدالکریم صاحب رامپوری رحمت الله تعالی علیہ هم خلافت اغشته او هغه مبارک دغه سلسله ډیر عظیم خدمات په خپل جون مبارک کې کړی دي. حضرت شیخ احمد داودزئی رحمت الله تعالی علیہ هم د حضرت شیخ جنید پشاوری مبارک رحمت الله علیہ خلیفہ مجاز. حضرت مولانا میاگل سعادت احمد بن مولانا شیخ محمد نعیم احمد داودزئی رحمت الله تعالی علیہ هم د حضرت شیخ جنید پشاوری مبارک رحمت الله تعالی علیہ خلیفہ په پېښور کې او غیر چاپیره په افغانستان کې او په هندوستان کې چې مونږ سونه وګورو د قادری مبارک چې سونه خانقاهونه دي استانی دي نو هغه د حضرت شیخ جنید پشاوری مبارک رحمت الله تعالی علیہ مبارک نه فیضیاب دي ګوره. لکه کاغی کې مونږه د حضرت شیخ حافظ محمد عمرزئی چارسدی والا د دې مبارک دا خانقاه ګورو نو دا د حضرت شیخ جنید پشاوری مبارک رحمت الله علیہ نه فیضیاب ده. شیخ محمد شعیب سے توډيري بابا مبارک رحمت الله علیہ باندې چې یادېږي نو دا هم د دوی مبارک نه فیضیاب ده. شیخ طریقت حضرت عبدالغفور سواد سے سیدو بابا مبارک رحمت الله تعالی علیہ د شیخ جنید پشاوری مبارک رحمت الله تعالی علیہ نه فیضیاب ده. شیخ طریقت حضرت کربوغی سے مبارک رحمت الله علیہ په کوهاټ کې چې دوی آرام فرما دي نو دا هم د حضرت شیخ جنید پشاوری مبارک رحمت الله تعالی علیہ د فیض نه مالا مال ده. د حضرت شیخ نجم الدین صاحب معروف اڑی سے مبارک رحمت الله علیہ چې په افغانستان کې دوی مبارک آرام فرما دي نو دا هم د حضرت شیخ جنید پشاوری مبارک رحمت الله تعالی علیہ د فیض یو علامت ته او دغه د برکاتونه مالا مال ده. حضرت شیخ عبدالرحیم صاحب رحمت الله علیہ چې دا په بهارت کې دی په انډیا کې دی او د حضرت شیخ جنید پشاوری مبارک رحمت الله تعالی علیہ سلسلین الله تعالی فیضیاب کړی دی. حضرت شیخ عبدالوهاب المعروف مانکی پیر صاحب رحمت الله تعالی علیہ د مانکی شریف چې کوم آستانه خانقاه ده نو دا هم د حضرت شیخ جنید پشاوری مبارک رحمت الله تعالی علیہ د فیض یو چینه ده. د حضرت دامان بابا جی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ خانقاه چې کوم ده نو دا هم ده د حضرت شیخ جنید پشاوری مبارک رحمت الله تعالی علیہ د فیض او د برکتونو یو ښکلې چینه ده او د هغې په برکاتو باندې روا دوا ده. زمونږ د خانقاه د حضرت خلپنجو سرکار رحمت الله تعالی علیہ
چې وکتای شي نو د قادری مبارک کی سلسله مطابق دا د حضرت شیخ جنید پېښوري مبارک رحمت الله تعالی علیه په فیض او په برکت باندې جاری او ساری ده. دغه رنګي د حضرت شیخ ګل سے مبارک رحمت الله تعالی علیه د لنډ کوتل شریف چې کوم استانه او خانقاه ده دا هم د حضرت شیخ المشایخ د شیخ جنید پېښوري مبارک رحمت الله تعالی علیه د فیض نه مالا مال ده او دغه په توجه دای په برکاتو باندې روا دوا ده. او الله تعالی دې د سونه خانقاهونه چې ما یاد کړو او دا رنګ د گنج فقیر سے مبارک رحمت الله تعالی علیه د درویشانو چې کومه سلسله د قادر مبارک داغه هم د دې مبارک د فیض نه مالا مال ده. تاسو نورم ډېر سلسله خلقاهونه د دې د مبارک د فیض نه جاری شوی دي. الله تعالی دې د ټول خلقاهونه داستانه تل 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 ودان آباد تر او تازه ولري او الله تعالی دې دا ټول مشایخ سره زما د خپل اسلاف په نقش قدم باندې روا دوا وګرځي. د حضرت شیخ جنید پېښوري مبارک رحمت الله تعالی علیه کرامات ډیر زیاتو خو کتابونو دا غي کرامات ډیر زیات ذکر کړي نه دي. یو مشهور کرامت دا ده چې د حضرت شیخ جنید پېښوري مبارک رحمت الله تعالی علیه خانقاه تبا یو نئی راتلو نئی هفته په هفته براتلو جمعې په جمعې باندې د حضرت شیخ جنید پېښوري مبارک رحمت الله تعالی علیه دا سنت په اغستل بریت مبارک په ورته اغستل د ترخونو وخته مبارک په ورته اغستل. نو حضرت شیخ جنید پېښوري مبارک رحمت الله تعالی علیه ته یو ورځ دا نئی ډیر زیات فریاد وکړو چې حضرت صاحب زما ډیره زیاته غریبی ده مفلسی می ده او دعا راتو کا چې الله تعالی زما د تنگدستی د غریبی بدل کی په امیرای باندې په مالدارای باندې ډیر تنگ شوم دی غریبای نه. حضرت شیخ جنید پېښوري مبارک رحمت الله تعالی علیه ورته دعا وکا. کله چې دغه نئی خپل کور ته واپس رالو او پاکی کې خودله او بیا پاکی سو وخت بعد د کپړې نه کولو کو نه هغه نه سنگ فارس جوړ شوی. هغه سنگ فارس په لوی قیمت باندې هغه خرڅ کو او ډېر زیات مالدار شو د نئی. الله تعالی په د باباجي سے مبارک رحمت الله علیه د دعا او د برکته دوران راوستو. نو دو په د پېښور شهر کې یو جمعه جوړ کو نئی مسجد پنوم باندې نئی مسجد ځکه چې دا نيو نو دغه مسجد چې خپل روټین سره جوړ کو سمو د بعد چې کله په دې باندې ډیر وخت تیر شو نو د پېښور ښار ته قاسم علي خان صاحب رحمت الله تعالی علیه چې تشریف وروړو نو هغه دغه مسجد دوباره اثر نو جوړ کو تعمیراتی کار پکې کو نو هغه مسجد په مسجد قاسم علي خان باندې اوس یادېږي چې دا موتاز ته پکې د روجي او د اختر اعلانونه کیږي. نو دا د حضرت شیخ جنید پېښوري مبارک رحمت الله علیه د هغه خادم جمعات ته ګوره چې کوم نئی دا جوړ کړو. پېښور ښار کې چې څونه زاړه خلک دي هغه یو سم دي ته نئی مسجد وای ګوره نئی مسجد او ډیر خلک په قاسم علي خان مسجد باندې پیجنې ځکه چې قاسم علي خان صاحب چې کله پېښور ښار ته تشریف وروړو دغه مسجد هغه بیا اثر نو جوړ کو نو په دغه وجه باندې قاسم علي خان مسجد باندې دغه په نوم مبارک باندې دغه مسجد بیا مشهور شو. د حضرت شیخ جنید پېښوري مبارک رحمت الله تعالی علیه موجوده خلیفہ چې په دربار شریف کې خدمات ادا کوي زموږ قدردان رور حضرت مولانا محمد سلیم اقبال جنیدی صاحب چې ډیر خولي انداز کې د باباجي سے مبارک رحمت الله تعالی علیه د دربار شریف خدمات کوي او د غي د ملمنو خدمتونه کوي د دربار چې سونه خدمات تی اغم کوي د مسجد چې سونه خدمات تی اغم په خو شان سره ادا کوي. الله تعالی دې ورته سره د ټولو احبابو د دې بدلی ورکی او الله تعالی دې نورم همت او برکت ول ورکی. کله چې حضرت سیدنا شیخ جنید پېښوري بابا مبارک رحمت الله تعالی علیه پردو فرمایله نو د دې جنازه حضرت سیدنا عمر شدنا سوکنوم عمر سے مبارک رحمت الله تعالی علیه وکړه
او مزار مبارک هم پې هغوی جوړ کو بیا. او دې خوا کې د مزار شریف چې کوم مسجد دی دا هم د حضرت سیدنا سوکنوم عمر سے مبارک رحمت الله تعالی علیه د لاسونو مبارکو دی. او دلته ډیر خلک راځي تبرکان نوافل کوي، ذکر کوي، تلاوت د کلام پاک کوي، دعاګانې غواړي د دې اولیاء په توسل باندې. او سوکنوم عمر سے مبارک رحمت الله تعالی علیه یو لحاظ سره د حضرت شیخ جنید پېښوري مبارک رحمت الله تعالی علیه پیربی هم کېدو، ځکه چې حضرت شیخ جنید پېښوري مبارک رحمت الله تعالی علیه د حضرت اٹک حضرت جی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه نه په نقشبندیه کې تجدید بیعت هم کړو. نو په دغه لحاظ سره سوکنوم عمر سے مبارک رحمت الله تعالی علیه د حضرت شیخ جنید پېښوري مبارک رحمت الله تعالی علیه په نقشبندیه سلسله کې پیربی هم کېدو. د دوی خپلو کې ډېر زیات مینه وه، محبت او عقیدت و. الله تعالی دې د دغه اولیاء او فیض او برکات موږ ټولو سره شامل حال کړي.